چې زمونږ ادارو پسې څوک هم خبرې کوي زمونږ د ادارو څوک هم بېعزتي کوي تاسو دې قسم وي چې د هغوی د کمیس او پرتوګ وباسئ ناره ده دا یو اواز دی چې زمونږ پاک آرمي ده زنده باد ده موږ په خپل آرمي باندې فخر کوو او زموږ آرمي چې کله اواز کوي او زموږ وینې ته ضرورت دي الحمدلله د پاکستان بچي باقي د خپلو ادارو مکمل سپورټ دپاره راوتي وو د افغانستان کې خبرې کېږي چې مطلب دا دی مونږ پښتون داسې او پښتون داسې مونږ د آرمي سره ولاړ یو زمونږ آرمي چې په چا باندې مټی کوي مونږ به انشاءالله هم د هغوی مخالفت کوو خدای دې کړي خو هغه پښتون وي خو هغه پنجابي وي خو سندي وي چې زمونږ ادارې په چا سره مطلب دا دی زمونږ ادارو په څوک لګیا وي زمونږ د ادارو څوک بېعزتي کوي نو مطلب دا مونږ به دغه خلکو بېعزتي کوو نه مونږ د امریکې نه یېرېږو نه مونږ د اسرائیل نه یېرېږو نه مونږ د افغانستان نه یېرېږو او انشاءالله تعالی د هغه واحد ملک دی چې دا به ماجر کېږي نه دی به یا خلک وجدي او یا به ځان وجدي دا کتابي دا ځان ضروري کې مونږ چېرته ماجر جوړېږو نه به چېرته ملک ته چا تښتو نه به مطلب دا یې چې د چا نه پټېږو مونږ چې کوو که خیري یا به ځان وجنو یا به بل وجنو زمونږ ادارې ولاړې دي دا نن چې مونږ دا ټول خوبونه کوو ته لاړ شه په ټوله دنیا کې هلکه ګوره هلته په لړزان باندې دي څوک چې په یو ځای پټېږي څوک په بل ځای پټېږي تاسو په ایمان ووایئ مونږ خبر یو دا زمونږ د ادارو مضبوطیا ده دا زمونږ د ادارو نرتوب دی دا کو هغه پولیس دی کو هغه زمونږ چې های وي ده کو هغه زمونږ سټیشن برانډ دی زمونږ ټولې ادارې الله تعالی یې دوی له چې دی توفیق ورکړي او انشاءالله مونږ دوی به شاته ولاړ یو په ګډ ځای کې چې مونږ دې پولیس ټولو ته وایو د نن نه بعد دا ټول واره چې زمونږ ادارو پسې څوک هم خبرې کوي زمونږ د ادارو څوک هم بېعزتي کوي تاسو دې قسم وي چې د هغوی د کمیس او پرتوګ وباسئ چې آیندې لپاره بل سړی بیا داسې کار ونه کړي چې زمونږ خپل کور ټیکي هر څه به زمونږ ټیکي خو دلته دا خلک دي مطلب دا یې لګیا دي زمونږ د ادارو بېعزتۍ پسې راغلي دي زه په دې ماټو کې نه ځم مونږ ټولې پاټۍ ټول چې آرمي سره وو مونږ ټول د خپل ادارو سره وو خدای دې کړي کو هغه پي ټي آی وي هغه خدای دې کړي کو هغه چې ایم پي وي کو هغه جې واي وي کو هغه جماعت اسلامي وي چې زموږ څونه پاټۍ دي مونږ ټولو د خپل ادارو مخې ته مونږ ولاړ یو انشاءالله تعالی د خپل ادارو د حفاظت لپاره او هلته یو ویډیو که نه چې په 24 ګنټې کې مونږ به پاکستان ونیسو تیزره په 24 ګنټې کې دم وخوړه ده دا یو اواز دی چې زمونږ پاک آرمي ده زنده باد ده کم سړی چې په خپله ځمکه ننګ نه کوي د هغه ایمان ني الحمدلله موږ په خپله ځمکه ننګ کوو دا د حدیث نه ثابته ده د کم ملک باشنده چې زما د ځمکې خلاف خبره کوي هغه زما دشمن دی زما د قوم دشمن دی د هغه خلاف به مونږ انشاءالله ودرېږو مونږ په خپل آرمي باندې فخر کوو او زموږ آرمي چې کله اواز کوي او زموږ وینې ته ضرورت دي الحمدلله د پاکستان بچي باقي دا کومه سلسله کې چې نن موږ او تاسو راغونډ شوي نو تاسو ته پته ده چې موږ د افغانستان له 50 کالو نه خپل کورونه خپل جایدادونه خپل کاروبارونه ورکړي دي او د ننه پورې مطلب دا دی هغه ورسره دي موږ دوی سره د ورونو په شان وخت تېرو خو دوی موږ سره د هغه مېرنیز روغ نام قاعده سلوک کوي چې هغلته کمې خبرې د افغانستان خاورې ته دوی واوړي او کمې خبرې کوي نو دا په خپله هغلته وایي چې زمونږ مثال د چرګانو دی چرګ چې وږی شي هغه ته چې هر څوک دانې ور واچوي هغه له ورمنډه وهي خو چې خپله جاجوره ډکه کړي نو بیا چاته هم شاته نه ګوري نن د هغه اسرائیل ایجنټان راغلي دي د انډیا ایجنټان راغلي دي د امریکې ایجنټان راغلي دي او په افغانستان کې ناستې دي او همدغه پښتانه رونه زمونږه چې موږ 50 کاله دلته ځای ورکړو موږ خپلې وینې پرې وڅکلې نه مطلب دا دی د ازبکو نه موږ ته نقصان راغی نه د پارسیوانو نه موږ ته نقصان راغی موږ ته که نقصان راځي نو د خپلو پښتنو ورونو افغانانو نه موږ ته نقصان راځي دا زموږ پاکستان ته د اسرائیلو د ایجنټانو په وجه د دغه پیسو د دغه ډالرو په وجه زموږ کورونو ته ګټې راچوي زموږ کورونه زموږ نوجوانان زموږ کورسونه تارګېټ کوي زموږ جوماتونه شهیدانوي زموږ بازارونه مطلب دا دی په هغې کې قتل عام کوي موږ دغه خلکو ته نن واضح الفاظو سره دا وایو چې
چې یو ځل هم نن لاس ګنده کو پاکر می لاس ګنده کو ستاسو د دې ناوړه حرکتونو نه نور موږ تنګ راللو نور موږ تاسو ته صبر نه کوو ستاسو دا حرکتونه به موږ انشاءالله تعالی زموږ ادارې زموږ حکومتونه چې د هغوی نه موږ مخې ته هم ولاړې شاته هم موږ ولاړې د پاکستان عوام که هغه د هرې پارټۍ خلک دی که هغه هرې پارټۍ څه تعلق ساتي خو هغه به په دې خاوره باندې چې کله یو کار راغلی دی نو د دې خاورې نه هېڅکله هجرت نه دی کړی